والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعين مسلمانان ورونو خويندو، قرآن مجید کے اللہ جل جلالہ دا امامت کبرا داغی ذکر کئی او دا امامت کبرا سا دا صلاة معنی منز دا دی ذکر اللہ جل جلالہ کئی. اللہ فرمائی: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة. دا اهل خلیفون رستا نا اهل خلفارال داغی اولنی کار داو چی منزی ضایع کو. دلتے سوال پیدا کیگی، اعمال خودیر زیاد دی، اللہ جل جلالہ دا من ذکر دا سوا جنوکو. منز دا اسلام یو اهم و مهم رکن دے او پا منز باندی دا اللہ جل جلالہ دا رضا انعقاد دے. اکابر بارہ کی راضی فرمائل بے کہ پورز دا قیامت باندی اللہ جل جلالہ منگ نا تپوسو کی چرتا چی تاسو جنت تزئی او که 2 رکعات منز کوئی. منگ با 2 رکعات منز آخلو. وجہ دادا چی 2 رکعات منز کولو کی دا اللہ رضا دا و چی کل اللہ راضی شو جنت پخپل باندی اللہ ورکی. منگ بو آئی چی اللہ 2 رکعات منز دفار رات وقت و ٹیم راکا. منز دا دیر مهم و لازم عبادت دے، داغی سا آداب دی. درش آداب علماء کرام ذکر کئی عمومی نا مراد دائی چی عام عوامو باندیم دا دی آدابو کول لازم دی او پایم عامو باندی ام دا دی آدابو کول لازمی. نمبر 1 آداب علماء ذکر کئی چی دا منز مسائل زده کول. معشوم بچی تم، زنانه تم او نارینا جوان تمامو باندی دا منز مسائل لازمی زده کول دی. وجداد نبی علیہ السلام حدیث مبارک کے راضی: مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین. مرو امر کوئی خپل اولاد تا پا منز باندی چی کلستاسو بچے دا 2 کالو شی. امر وی قول القائل لغیره على سبیل الاستعلاء، ویون کے بلت داوی ناو کی پا جبر سرا و پا زور سا. دا امر نا مراد واز نصیحت نئی لکه دا مسجد، بلکہ مرو اول نمبر تاسو خپل اولاد تا پا جبر سا، پا زبردستی سا، پا قار و پا غصے باندی کاغا منز نکی نو تاسو ارتقار کوئی. کلیچی داو او کالو تا ورسی او لاسو کالو تا ورسی او دا منز پابندی نکی نو تاسوی وخی. او رسول اللہ فرما کلیچی بلاغت تا ورسیگی دے پخپل سٹاپ باندې ودرېږي
په دغه دوران کې کده مونږ نه کوي د کور جدا کول پکار دي. لکه څنګه قسم علما دا فرمای چې کستاسو په کلی گاوان کې بیل مازه کاسي اول خو ورته دعوت ورکړي چې مونږ وکي او کستاسو دا گاونډي چرته نه مانځګزار نه جوړیږي نو تاسو د ځان وساتئ. کم نه حسد چې د پکور باندې راوریږي اسنه چې هغه نه حسد تاسو کور ته راورسي. لکه څنګه چې ببوزه یو کس ته والی کیږي او خوای خواته کسانو ته رسي نو د مونږ مسائل لا پټول لازم دي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه د هغه خلکو سره jihad کاو کوم خلکو چې زکات نه ورکاو حالانکه زکات د دې حیثیت د مونږ نه کم دی. نو کله چې د اعلی مقام راشي نو په اعلی مقام باندې باول فتوا ورکولای شي. قران کې رب د ادنا ذکر کوي او اعلی په سمج کې په خپل باندې راضي. الله ذکر کوي د مور فلار په مخ کې اوف موایا د کنزل خو تصورم نشي کېده ځکه د وړو کې نه منراله. یا رب فرمایي لا تسبوا الذين يدعون من دون الله تاسو د کافرو انا اهل خدایانو ته کنزلی مکوي زکا بس تاسو حق الله ته خپل کنزلی وکي. نو چې کله د وړو کې نه من راځي غټ په خپل په سمج کې راځي. دغه شانته چې کله د وړو کې په باره کې صحابه کرام تور او چته کړل چې زکات معمولی درجه لري او منځ د اغینه اعلی درجه لري نو کوم انسان چې منځ نه کوي دغه په باره کې بلا شک او شبهه تور او چته ول دي. حضرت علی کرم الله وجهه دا غزوه حضرت حسن فرمای په جنگ کې حضرت علی دا باران د غش جوړ دی غش د سراوریږي لکه باران چې علی د خپل سورلۍ نه راکوز شو او منډه کړه په مونږ باندې ودرې. وای ما ورته چې ابا جان غش راوریږي تاسو په مونږ ولاړی. حضرت علی فرمایل سقط ام سقط مرګ په منګ را لویږي یا منګ په مرګ ور لویږو د دې منګ ته هیڅ پروا نشته منګ د مرګ نه نه یریږو. او په هغه ځګین کې حسن وای ودرې د خپل منځ ادا کو. سموراد جهاد څومره لازمه فریضه څومره اوچت مقام او بیا څومره لوی عذر چې غشي راوریږي په شان ته د باران په هغه حالت کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه منځ نه پریدي منځ ته ورمنډه کوي. دیو جن علماء درې طبقات ذکر کړل. یو ځای کوونکی د منځ دي داغه په باره کې رب دنا اهلی ذکر قران کې کړل خلف اضاع الصلاه د سوجنه منځ ځای کو وتبع الشهوات په شهوات په سیمنډي والی. یا حدیث مبارک کې راځي چې ذکر به په ورځ د قیامت به حشر د فرعون سکیږي یا به د مشرۍ د واجینا عبادت پاتې شوی کاغه د کور مشری کاغه د ګورنمنت کاغه د هر سیز مشری د تاوالی او د منس پرې خو د داس انسان حشر به الله د فرعون سکی. الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هر یو پتاسو کې مشر دی کله هر مشرۍ د واجینا انسان منس پرې دی هغه انسان به فرعون سره پاس یا به د وزارت د واجینې نو داغه حشر به د حامان سکیږي یا به د مال د واجینه منس پرې دی نو داغه حشر به د قارون سکیږي. نو یو طبقه هغه چې د منځای کول کوي او یو طبقه هغه چې هغه د سره منځ نه کوي. داغه په باره کې صرف یو لفظ کافی دی. علامه ابن جوزی رحمت الله علیه بحر الدموع کې فرمایي وای کمه نونی چې بالماز سړی خپل خېټې ته اچي او ورته خیره کوي رب دې داسې ضایع کا څنګه چې دې زه ضایع کړم. معنی دا څنګه چې زه ګنده زګین ته واچیلم دغه شان دې تام الله ګنده زګین ته واچي. نو قرآن کې راځي فسوف یلقون غیا غی مقام ته الله جل جلاله بالماز سړی ور اچي. او دین دا سمجھ ترازی که تاسو خیال کړئ په دنیا کې د ټولو نه زیات ضرورت
انسان ته د خوراک څښاک دی. د دې دپاره انسان هر لوبه کوي، هر حربه استعمالوي، حرام او حلال ته نه ګوري، هر زګین باندې ورځي، شرم او حیا ته نه ګوري، خو بس پیسه حاصلوي. پیسه څه دپاره؟ خوراک دپاره، څښاک دپاره. کله چې د کم څیز دپاره الله پرېښودی مانه مونځ یې پرېښودی، د تلی په دغې خوراک حاصلاو، د خوراک دپاره یې مونځ پرېښودو، هغه خوراک ورته خیره کوي، هغه خوراک د انسان ته خیره کوي. او دا د ټولو نه غټ ملګری د زندګۍ دی. نو چې کله د زندګۍ غټ ملګری دا پرېږدي او دته خیره کوي، نو تمام دوستان به د ده نه لرې کېږي. د وجې نه دویم هغه طبقه ده چې هغه مونځ نه کوي د سره، دا بالکل هلاک شوي طبقه، تباه او برباده طبقه، د دې نه بله نشته. اهل عرب علما فرمایي چې که د مونځ اواز اذان اوري او د دریو عذرو نه علاوه عذر پیش کوي او مونځ ته نه ځي، درې عذره ده، یا د دشمن یره ده، یا باران دومره سخت دی چې د مسجد ته راسي نو د ده د وجې نه نور مسجد هم ګنده کېږي. داسې لار ده چې باران وریږي د راورېدو خطره ده، یا شدت د مرض دی، یا څوک مریض دی او دا ورسره دی. که دا درې عذره نه او دی کور کې مونځ کوي او دومره سخت الفاظ ادا کوي چې په دې انسان باندې خپله بیبي طلاقېږي. او فرمایي واجب ده چې فرض ده چې انسان مسجد ته مونځ له لاړ شي، څنګه چې مونځ فرض دی داسې مسجد ته تلل فرض دي. نعمان بن ثابت ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې په مسجد کې مونځ سنت مؤکده اشد تاکیدن دی، یعنی بلا عذر پرېښودونکی ګناهګار دی، د عذاب مستحق دی، ایمان تی نه سلف کیږي، ایمان تی نه لرې کیږي. لکه فرمایي چې اعمال دا ثمرات د ایمان خودي بعینه دا ایمان نه دی. بعینه مراد د ایمان نه دا دی چې ایمان مجمل آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. یو ایمان مجمل کله چې دا انسان راو کمزوری یا قوت جدا سیز دی او زیادت او کمواله جدا شیز دی، او په ایمان کې زیادت کمواله دا ناراض. څنګه یو د ایمان کیفیت دی، انسان په مسجد کې کیفیت جدا، په بازار کې کیفیت جدا، د ډم سکینی کیفیت جدا، د خو خلکو سکینی کیفیت جدا، ادیره تلاړ شي کیفیت جدا. دا کیفیت دی، کیفیت کله زیاتیږي کله کمیږي، لیکن کم چې د ایمان کمیت دی مقدار دی کمیږي زیاتیږي نو. وجه دا ده یو صحابي ایمان د هفتې په ورځ باندې راوړ، نو یو مسلمان هم دا نشي ویلی چې د ایمان کم و، یو انسان هم دا نه وایي چې د صحابي د ایمان کم و. او د اتوار په ورځ باندې وحی را نازله شوه د ایمان لږ زیات شو، بلکې نبی علیه السلام فرمایل الاسلام یهدم من کان قبله. اسلام چې کله انسان راوړي مخکینی ټول ګناهونه ورته الله معاف کړي، د کامل مسلمان شو. اوس کیفیت بدلیدی شي خو کمیت مقدار د ایمان نه بدلیږي. کیندسې ووایه دوه صحابه د هفتې په ورځ ایمان راوړ، یو د اتوار په ورځ باندې شهید شه دنیا نه لاړ، او دویم په دنیا کې ژوندی پاتې شو، د رسول الله د وصال نه بعد د دنیا نه لاړ. نو څوک هم دا نه وایي چې اتوار په ورځ باندې مړ شوی صحابي نعوذ بالله ناقص الایمان تل دی، کم ایمان والا تل دی، او دا کم چې د رسول الله د وفات نه بعد د دنیا نه تل دی د خو ټولې وحیانې د ته پته لګېدلې و، نو دی کامل ایمان والا. دا غلطي د سراسرا نو فرمایي چې ایمان خو ته نه سلب کیږي، البته عذاب مستحق دی. لکه رسول الله فرمایي زما زړه غواړي چې امامت ته څوک وړاندې کړم او زه د هغه خلکو کورونو پسې لاړ شم کومو چې د اذان اواز اورېدلی
مسجد ته نه راځي کورونه وسوځم دا وعیدات دا تاسو چرته په زکات حج او پر روزه نشئ لیدې دا که راغل دي نو صرف او صرف په مونځ باندې راغل دي او درېیم خلک دي قام و کساله چې په خپلو منځونو کې سستی کوي چې په دې آدابو کې زه ذکر کوم سستی کوونکي یراعون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا یا خو خلکو ته ښودنه کوي ښودنې دپاره لګیای نو اوږد شي ورنه منځ کې سستی د انتها تک د الله جل جلاله ذکر پکې نشته دا درېیم قسمه خلک دي د دوی دا منځ هم د دوی د هلاکت سبب جوړېږي نو اولنۍ مسله چې د منځ مسائل دا په هر هلک دا په هر زنانه او په هر انسان باندې زده کول لازم د منځ مسائل دویم د منځ دپاره انسان له د منځ نه مخکې تیاری کول ضروری ده ځکه دا مهم لازمي عبادت نو د منځ دپاره د انسان دپاره د منځ نه مخکې تیاری لازم ده او دا ټیم معلق بالصلات دی ته وایي دا یو لوی مسله بابت راځي معلق بالصلات یا متعلق بالصلات چې دا لاله دا وقت د منځ سره متعلق شو لکه حدیث مبارک کې راځي کله چې انسان مسجد ته روان شي د په یو قدم یو نیکی په یو باندې بدی معاف کیږي درجه په جنت کې اوچتیږي یعنی دا تله د انسان عبادت وګرځي وصلل بعینه دې ته عبادت نشي ویلې خدا تله متعلق بالصلات دی د منځ د فار دی روان دی د منځ متعلق دی وجن الله ورله راتله عبادت ګرځي یا انسان د منځ د فار کمی اوبه او دا سره اخی دا او دا سره اوبه بعینه ثواب نه دی لیکن دا چې کله متعلق د وضو سره شو دا او د سره شو الله په دې باندې بنده ته ثواب ورکوي دغه شانته انسان د وخت نه وړاندې مسجد ته لاړ شي یا د منځ تیاری وکړي څومره ټیم په مابین کې راځي دا متعلق بالصلات دی او چې کله متعلق بالصلات شو نو دا بعینه اجر خو نه دی البته اجر یې الله ګرځي په وجه د منځ باندې په وجه د عبادت باندې لکه په قربانۍ کې اصل شی یینه تویول دی لیکن حدیث مبارک کې راځي بقرونها واظفارها واشعارها د خپل سرمنې د یختانو سره یا دغه شان د خپل خکرو سره ان تر دې خپل غوشان الین کې دا اشیاء انسان په قربانۍ کې نه استعمالي لري کوي ته خو الله دا ګرځي وجه دا متعلق د قربانۍ سره دی یو عبادت بعینه یو متعلقي چې کله متعلق وګرځي نو هغه الله اجر ګرځي لکه انسان وای پلار ورته وای زل پلان کوي جنۍ کو دا زوی ورته وای کداغه جنۍ تا مال وکړه په ما دې په دریو طلاق وس چې فوري څنګه نکاح شو اجنه په دې الک طلاق ده وجه دې ته وای طلاق معلق دا طلاق متعلق وګرځول د دغه جنۍ سره قبل جنۍ وکړه طلاق نه ده لکه د بلې سره متعلق نه دي ګرځېدلی نو عبادات او مسائل دا کله متعلق ګرځي چې کله د دې تعلق وګرځي دا عبادت ګرځي مثلا پکور کې پراته ده څوک هم نه وایي چې اجر پې دی یو کس مسجد ته ولېږلی چې خلک پې مونځ کوي دا اوس متعلق بالصلات شو په دې باندې الله دغه تم اجر ورکوي او دا مسله بعینه برکت والا په خپله وګرځېده په خپله باندې وګرځېده نو بعضې عبادات داسې چې هغه متعلق ګرځي او د متعلقاتو د وجې نه هغه عبادت ګرځي کله نبی علیه السلام ذکر کړي او کله نه ذکر کړي هر وخت د دې وجې نه ذکر کړي چې د عقل په وساطت باندې د بنده ذهن ته هغه مسائل راځي نو نبی علیه السلام نه ذکر کوي یو کلیه او یو مفهوم ذکر کی یو اجتهاد کی مجتهد بیا راایستش نو دا مخکې چې موږ د منځ د پاره تیاری وکړو او په یو نیمه بجه باندې منځ د یو بجه کوم انسان مسجد ته لاړ شي دا نیمه ګنټه د ده لپاره عبادات لیکلی کېږي
نیمه ګنټه. لکه د جمعې متعلق به تاسو اوریدلی چې ملائک د مسجد په دروازه باندې ولاړی، صحایف ورسره کم انسان راځي هغه مختلف عبادات لیکي، چاله د اوښ قرباني، چاله د غوا قرباني، چاله د سیرلی قرباني، چاله د چرګې او چاله د انډې قرباني. د انډې قربانۍ نه مراد ثواب دی، د انډې د قربانۍ نه مراد ثواب دی، چې د انډې نمره څومره چې د انډې په ورکولو کې ثواب دی، دا نه چې د انډې نه قرباني کیږي یا د چرګې نه قرباني کیږي، نه کیږي د دې دوه نه قرباني. نو دا انسان کله چې د اخیری ټیم راشي ملائک خپل صحایف په خپل باندې کیږي، چې امام کله د عربی والا خطبات شروع کی، د دې ټیمه پورې چې څومره خلک راځي د دې د لپاره د اجر لیکل کیږي، دا د وخت په اعتبار باندې لیکل کیږي. یا یو بجې انسان جمعه تلال او یو نیمه بجې مونږ د نیمه ګنټه د لپاره مکمل په عبادت کې لیکل کیږي. حدیث کې راځي په مونږ کې د لپاره لیکل کیږي، مونږ ولا لیکل کیږي ځکه د مونږ په اراده باندې راغلی. نو د مونږ د مخکې نه تیاری کول او د زنانو د لپاره اوله وخت کې مونږ اولاد علما لیکي، هغه هم چې د مونږ د ټیم نه مخکې څومره ساعت کینو په ذکر او اذکار کې مشغولي دا مول الله په عبادت باندې ګرځي. دریم نمبر د مونږ د لپاره لباس صفا غوستو، صفا لباس کتلو مکروه تحریمی دی. دا سړی مونږ چې هغه باغې کې فنکشن نکاح ته واده ته د یو غټ سړی ملاقات چې په دنیا کې کم د خلکو په نظر کې غاټي، دا هغه ملاقات ته څوک په کم لباس کې نه ځي، په هغه لباس کې مسجد ته تلل نه دي پکار، په دې مونږ مکروه تحریمی ګرځي. وجه دا ده د باچایانو د بادشاہ ملاقات ته په کم لباس کې رواني. او دلته ځین ته مسله یاد ساتي، حضرت مولانا بلیاوی دا زمونږ د ترمذی شریف په سند کې 4 نمبر استاد دی، د په باره کې راځي چې د جسم په دې باندې دانې او انتهایی تکلیف به د په ګرمۍ کې و چې د لباس اغوسته نه به اغوسته، خوب بنو کې ناسته بنشو. خدا حضرت په باره کې راځي کله چې فرض مونسته ته چوغه به مو اغوسته واسکټ به چا به وی کچرته د واده دی. شاګرد فرمایي سید احمد پالنپوری چې ماته تاسو وکړو چې تاسو ته خو معافم دا وزر دی، وی فرمایل به چې فرض مونږ الله خپل معراج وي او زه د الله ملاقات لازم نو زه خپل جسم په تکلیف بیا نه فیګم. لکه دا مستریان حضرات چې په کوم جامو کې کار کوي پاغي کې زر مونږ لمنډه کی، دا مکروه دی. په دغه لباس کې تو عادت نه زینو ته کې مسجد ته څنګه ورځي، لہذا لباس بر فرض مونږ د لپاره خاص په اهتمام سره اغوستېش، خاص په اهتمام سره ځان چې څومره خسته انسان جوړولې شي دومره به جوړي. حضرت امام مالک رحمت الله علیه په دارالحجره باندې به حدیث درس ورکاو. د امام مالک مبارک راضی وای کله به چې د سحر حدیث درس لره روانو نو خلکو به چې کاته حیران به چې دا باچاره روان دی کنه مولا روان دی، او کله به چې یو ځل یو سوټ واچاو دوباره به هغه نه اغوستو، حدیث ته یو ځل یو پیر یو لباس اغوستو بیا به نه اغوستو، او لباس به د سیو چا به چې وکاته نه کبا چا چې را روان په داسې اهتمام به حدیث درس لته. لکه نبی علیہ السلام یو صحابي ته فرمایل، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه داغه په دربار کې یو کس ناستو، کسان تی پاسې دو وی ته ایثار شه چې پاتې شو نو دور تسل دینار خو دی د مسلې لاندې لا مسله او چاته کا د دې لاندې سل دینار دي اچ او چاته کړه ا دینار راوغه سول زما سره ډیر شی مال دي زبدي بان سکو نو چې تاسو مال دې ته چې مسجد ته راغلی دا په کومه اولیا کې راغلی تخپل لباس ته نه ګوري چې ستاله الله مال درکړل دغه نعمت د ستا په وجود باندې وښکاری کړي، دغه نعمت ستا په وجود ولې نه ښکارا کیږي، لہذا چې تعالی مال الله درکړل دا په خپل وجود باندې ښکارا کا. او د رسول الله په زمانه کې خو هغه د دور راغلی چې درې ورځې یو میاشت هغه په کور کې لوګې نه راختلې، لیکن
یاد ساتئ چې داسې دور هم راغلی چې په عربو کې د نبي علیه السلام په شان جوړه د چا د سره نه واغوستي او د سره د نبی علیه السلام په شان سورلي د چا نه وه وایي چې په یو ټک باندې به د مدینې نه سفر کاوتاوي دا به دومره ټیټه سورلي وه اصلي نو دوه څیزونه نبی علیه السلام فرمایي چې ستاسو مال راغی نمبر 1 کې ته به خپله سورلۍ خرچ کا هر څومره ښکلی ګاډی چې تا اخیستی شي واله سهولیت دپاره په دې کې ګوره دا مه وایي دا د کبر علامه نه ده او دویم ته په خپل لباس باندې خرچ کا په خپل لباس باندې نو مراد می دا دی چې لباس د ټولو نه ښه لباس مسجد ته اغوندئ د ټولو نه ښه لباس د سړو دپاره مسجد ته راغلی چې اغوندئ او دې هم لیکي چې داسې لباس د انسان نه اغوندي چې په هغې کې د یو انسان مخې ته نشي ورتلی د انسان مخې ته یا یو پروګرام ته په هغې کې نشي تللی څلورم سر پټول ټوپۍ په سرول څلورم ادب دی که ټوپۍ نه په سره انسان په سر باندې د رومیال لا واچوي بار بار نه متفقه فتوا د علماء کرامو مذاهب اربعه په دې متفق دي چې کم سړی د دې فقها په بازار کې په ښکاره سر باندې ګرځي او ټوپۍ نه په سره مردود الشهادت دی که قاضي ته فیصله لاړه هغه به فیصله نه قبلی علامه تاج الدین سبکی رحمت الله علیه دو فتوی ورکوي نمبر 1 چې خلک وایي منځ د الله حق دی او د بندګانو حق پکې نشته د دې سړي قضاوت زه نه قبلو او دویم د هغه کس چې هغه په سر باندې ټوپۍ نږدي د دې سړي مردود شهادت ګرځولې فقهای کرامو او په اهل حدیث علماو کې مولانا محمود داود غزنوي رحمت الله علیه دلته دی فتوا لګول ده په هغې کې لیکل دي چې کم خلکو دا فساد راوایستو د داسې خلکو ګواهي مه قبلوئ د فقهاو فتوا ټیک ده مولانا ثناء الله امر تصریح هغه فتوا ورکوي چې کم سړی بار بار په ښکاره سر مونځ کوي د ده مونځ مکروه تحریمي ګرځي معنی دا په ټیم کې دننه دي دوباره مونځ را وګرځئ په فتاوا علماء حدیث کې میاں نذیر حسین لیکي چې کم سړی په ښکاره سر مونځ کوي مردود شهادت دی دومره سخت فتوا پې ورکوي بعضې فقها دي حدودو ته راسي چې په بازار کې کم سړی په ښکاره سر باندې ګرځي د هغه ګواهي به نشي قبلولی پاتې شه مونځ کول دا انګریز دا فتنه او فساد راوایستو چې ټوپۍ په سر باندې څوک نه ږدي د ټولو نه ښه عادت په دې پنجابو کې یو دا دی اگر چې بار یې نه په سر خو په جب کې به جعلي ټوپۍ ښودي چې څنګه مسجد ته ورسي د مونځ په ټیم کې ټوپۍ خامخا په سر یې ډېر خاص اهتمام کوي دا عادت جوړول پکار دي عام اوقاتو کې که انسان پسند نه کوي خو خیر دی زه لار به ونه وکتی شي خو په جماعت په دوران کې تاسو که د صحابو سیرت او تاریخ وګورئ رسول الله نه صرف یو ځل دا کار صادر دی او د هغې وجه څه وه نبي علیه السلام د علم سره سره د نبوت سره سره یو ډاکټر حیثیت هم لارو غسل یې وکړه تاسو به روایت اورېدلی چې مسلې ته کم راوته نیم حدیث امام بخاري کله نقلی ابو داود شریف کې امام ابو داود محدثین نو ورته رایات شو چې په ما خو جنابت دی نو صحابه هغه شانتي ودرول چې تاسو ودرېږئ منډه یې کړه لال غسل یې وکړو نو چې راوته صحابه څه وایي د سر نه د یختو مبارکو نه دا قطرې د اوبو څڅېدې ټوپۍ نه وه په سر کړې مخکې چې راغه ټوپۍ و باد کې نه وه دې کې څو وجوهات کېدی شي یو خو دا چې رسول الله علیه الصلاة والسلام په جلتۍ کې راغلی دی او صحابه په انتظار کې ودرول دي دویم دا که تاسو خیال کړئ کله چې یخته انسان وینځي نو سر یخ شي هغه وخت کې خو به داسې اهتمام د ګرمو اوبو نه سر چې کله یخ شي اوس که فوراً په ټوپۍ په سر کې دلته دوف را جمع کېږي او د دې د وجې نه د بیمارۍ خطره ده او چې کله د بیمارۍ خطره نو تا ته غسل هم ماب د تیموم کوه او دس هم ماب د تیموم کوه چې د شدت د مرض نو ته به اوس دا وایې چې او دس او غسل نشته نه چې څنګه او داس غسل شته دغه شان ټوپۍ لازم ده عذر ته عذر به کتی شي او چې کله عذر نه وي نو د عذر نه غلطه پیدا چېرته مالی ګورئ یهود چې رب تباه و برباد کړو د څه وجې نه کله به د ځان په دین کې احتیاطاً څه شیز وردن نه کوو احتیاطاً لکه روژه دي شپږو میاشتو ته په ځان په زور ورسوله د 3 روژو یوه مخکې کوه یوه وروسته کوه لکه دا بوډیګانې چې څنګه یو مشک روژې نیسي او دویم نمبر دوی د دې وجې نه تباه او هلاک شو چې دوی ته لږ منطقي اجازت میلاو شوی دوی د هغې اجازت نه غلطه پیدا اخلي نو غلطه پیدا د دین نوجوانان مالې ټوپۍ په سره وایي
او بل دا چې ټوپۍ د مسجد څخه خاص چیز نه دی، لکه مسجدونو کې بعضې خلک دي د دغه ټوپو نه ځان ساتلم لازم دي. ټوپۍ هغه چې رایج العمل ټوپۍ کمی بهتره ده. 5 نمبر د جماعت پابندي کول. دا ما مخکې ذکر کړی چې سنت مؤکده اشد تاکیدان ده. څنګه چې اذان سنت ده او سنت مؤکده ورته وي، اشد تاکیدان ورته وي. با جماعت منز د واجب قول هم دی او د سنت مؤکده اشد تاکیدان هم دی، خو عملا په دې کې فرق علماء نه دی ذکر کړی. حکمان فرق دی، حکمان دا چې واجب دی او که سنت مؤکده دی. نو په سنت مؤکده باندې رانیول شته او په واجب خو هر انسان ته پته لري چې رانیول پشته. نو د جماعت سره د منځ پابندي اجر دغه دی چې دا متعلق شي او ستا تمام کارونه الله جل جلاله عبادت ګرځي، تر دې چې د ماخستان هغه په جماعت سره وشي د سحر پوری انسان ته الله جل جلاله اجر ورکړي. دا دومره ټیم متعلق رانیسي لکه په دې ورځو کې 12:30 غنټې شپه ده، دا ټول شپه یو د ماخستان منځ راګیری په عبادت کې راګیری. او د ټولو نه لوی فضیلت دا چې د ماخستان منځ په جماعت سره کو د شپې د سره تهجد ونه کړو، دا سړی دا هغه نه بهتر دی چې کم ټول شپه تهجد کړي. چې کم انسان د ماخستان منځ په جماعت سره ادا کو اگر چې تهجد ونه کړو، دا ډیر اعلی دی. دا هغه کس نه چې ټول شپه نوافل او تهجد ادا کړو خو په جماعت سره منځ نه دی کړی. دویم حکمان د شهید قولم د دې انسان په باره کې دی. حکمان شهید جدا دی او حقیقتا جدا دی. حکم په دغه شهید لګي چې د ماخستان منځو کو په دغه شپه کې د مرګ راغی، حکومت د شهید حسابول شي. هغه احکام بیا دې طرف ته متوجي دي چې کم انسانان د سحر ماخستان منځ نه کوي، فرمای دا منافقان. د رسول الله په دور کې به دا دوه منځونه په تیاره کې منافق به په دې پیژاندل چې هغه سحر او ماخستان منځ کې نه. صحابه فرمایي چې په هغه وخت کې منافقان دا دوه منځونه ډېر په اهتمام سره کوي چې چرته موږ ښکارا نشو. او د ورځې منځونه بقایجات دا هغې په خپل ځای اجر دی چې یو منځ په دې وخت کې وکړي د بل منځ پورې څومره دوران دی د الله جل جلاله عبادت ګرځي د دې بنده لپاره، ځکه دا متعلق بالصلات مسله ده. 6 نمبر دا ډیره مهمه ده، آدابونه چې د منځ دپاره د منځ ادا کولو دپاره په اطمینان او په سکون سره په مسجد کې راتلو. که مثال طور خلکو ته پته کور کې ولګي چې منځ ودرېدو، د دې بیان د کور نه په اطمینان سره روان، بالکل په اطمینان سره د رسول الله راتلو په طریقه سینه دې نه راوباسي، منډه دې نه وایي، جلتي دې نه کوي. په لار کې د لارې مسله ده. نو مخکې ما ویله چې د قرآن او د حدیث د مزاج مسله چې ادنا ذکر کی نو اعلی په سمج کې راشي. نو چې په لار کې کله د منډې اجازت نشته په مسجد کې نشته. حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ هغه رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د رکوع په حالت کې ولید مسجد ته را داخلېدو، نو رکعت یې رساو منډه کړه. پس نبی علیه الصلاۃ والسلام د منځ نه بعد الا مسجد کې منډه چاواله. ابو بکر ما یا رسول الله ولی د رکعت د واجب نبی علیه السلام ورته ویل لا تعود، دوباره داسې مه کوه او زادک الله حرصا، الله دې ستا حرص نورم سیوا کړي چې تا په ما پسې رکعت رساو، خو ګوره بیا دپاره داسې چل مه کوه په مسجد کې د رکعت د پوره کولو دپاره منډه مه وخه. اوس خلک وایي یا خو د مسلې پته ورته نشته او یا وایي چې یو رکعت به بیا څنګه کومه. اگر چې ته کور نه راوتلې او اراده ستا د جماعت وه، ستا نه جماعت وشه ته راورسېدي او تا یکې تنها منځ وکړو، حدیث مبارک کې راځي داسې اجر ورته الله ورکوي څنګه چې جماعت والاو ته ورکړو. خو دلته ذهن کې دا یاد ساتئ تعامل که ته جوړوئ او که نه. ځینې علما خو داسې جواب ورکوي چې تعامل ته مه جوړوئ، دا اجر جدا شی دی. ګورئ او کوم چې د مسجد منځ دی د جماعت سره منځ دی د دې یو مقام دی د رب په نظر کې، یو مقام دی، هرګیز هغه مقام ته نشي حاصلولی.
خو چون کې ته د اجر په بنیاد راوته وي دی وجه نه هغه اجر تا ته الله درکوي چې تا دومره کوشش وکړو هغه مقام چې کوم د جماعت په منځ میلاویږي هغه صرف د جماعت په منځ باندې میلاویږي او دا مقام الله هیڅ چاته نه ورکوي دا خو خلکو ته الله ورکوي دویم د جماعت په منځ کې لس کس ولاړ دي د یو منځ قبول شو د لس وانو هغه د یو په خاطر الله قبلې دومره لوی مقام دی په جماعت چې کوم انسان منځ کوي دا د دین دا مسله اصل کې ذهن ترازی چې د یو کس منځ په جماعت کې قبول شو د یو کس مقام الله ته دومره زیات دی چې د لس وانو ورسره قبلې ایواز خطر ده او کله دې لاسو کسانو منځ قبول شو بیا په خپل سوچ کوه او یا په ویش باندې خو تا ته منځ میلاو شي ته په اراده راغلی وګوره د دې کس مقام د الله په نظر کې ډیر اوچت دی ځکه به دې کې د یو په خاطر باندې الله لاس اوچتای لکه په کور کې یو سړی خده او ته ولسه کار کې دا یو په خاطر د لاسو کسانو کار وکي دغه شان مثال دی په دې جماعت کې یو کس خولال دی دا دومره لوی مقام دی نو اجر اگر چې الله درکې اجر مسله جدا ده مقام ته سوچ کوي په ورځ د قیامت باندې احادیث چې څومره وګوري اجر نه چلیږي په ورځ د قیامت باندې مقام چلیږي لکه مالک قاضي کوي خو اجر به چلیدو څومره گواهان تر اوستي چلیدو مالک چې کله وای صرف سفارش چلیږي او سفارش صرف مقام والا کولای شي دا ما مخکې ویل ایم ان ام پی دا سفارش کولای شي که یو چا ډیر زیات لوی مقدار دنیا کې ډیر لوی پیسې ګټي سفارش نشي کولای اگر چې پاکستان کې کیږي نو په سکون سره مسجد ته منستر اتلستانه د رکعت لاړ شي رکعت له جدا مسله د دستانه لاړ شي ته په اطمینان او په سکون سره راځي چې د نور خلکو په منځ کې خلل وانه چي لکه د معشومان په باره کې دوه قسم روایت راځي یو ابن ماجه کې د شیخ سرفراز خان صفدر په خپل کتابونو کې غټ زور ورکړي اډیر خلاف چې معشومان مسجد ته مبوزي دویم قسم روایت د حسن او حسین وکته شي چې کوم واړو هغه مسجد نه ګنده کوي شور نه کوي غوغا نه کوي په مسجد کې به خاموشي سکینی یا شور هم کوي او داسې قسمه شور نه کوي چې مونځ کوونکو ته نقصان نه ورکوي د هغوی په مونځ کې خلل نه چې د مسجد ته ځي سرفراز خان صفدر صاحب فرمایي چې واړه د مسجد ته نه ځي هغه هم یو روایت را نقل کړی چې نبي علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل واړه خپل ماشومان مسجد ته تاسو مه راولئ چې هغه ګندګي کوي په مسجد کې ځکه دا د ګندګۍ ځای نه دی دو قسم روایات شیخ سرفراز خان صفدر صاحب را نقل کړي خو د منځ اطمینان او سکون چې کوم وړو کې ختمه به مسجد ته نه بوزي هغه په اړه کې د ټولي اتفاق د منځ اطمینان چې کوم ماشوم د خلکو ختمي نو ته چې دا رامنډه وې دا د لوبه کې لکه د وړو کې په شان کې ځکه دلته کسانو په شک کې او یا زمونږ د مسجد غاټ نه دی چې څوک رامنډه وې څوک یې کې زلزلہ ده کله چې ټول مسجد پرې خېتلی حلال پکې لويږي نو دلته بالکل داسې نه دی پکار په هر مسجد کې داسې نه دی پکار چې راځي بالکل په اطمینان سره راشه کستانه رکعت لاړ د اجر نه الله جل جلاله ته نه محرومي او په یو سنت باندې عمل کول دی بل باندې نو مسجد ته شپږم نمبر آداب چې علما ذکر کوي هغه دی په اطمینان او په سکون سره مسجد ته راتلو او په اطمینان او په سکون سره د مسجد نه وتلو اطمینان سره ځکه مسجد 24 غنټې د فرشتو نه ډاکي لیکن چرته د اطمینان لو باغ پرې نه خودا نو مسلمانانو لم پکار دي چې کله مسجد ته راځي په اطمینان او په سکون باندې مسجد ته راشي ان شاء الله نور باندې جمعه کې ذکر کو اخر دعواهم الحمدلله الله اکبر
الحمد لله الذي لا يرجي لكشف الشديد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو المخلوق كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا واجد ولا ماجد إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو يوسف في قعر البئر حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في نار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيعلم أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت إخواني بدن ضعيف ضعيف وسفر طويل طويل وزاد قليل قليل وبحر عميق عميق والقيامة قريب قريب والمنادي جبريل ويقول النار عهدي عهدي ويقول الكعبة زواري زواري ويقول الجنة وعدي وعدي ويقول سائر الأنبياء يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي ويقول سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء يوم القيامة يا رب أمتي يا رب أمتي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد